السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قیامت نه راخکاره شوي دي چې یو سکر ور را پاسېدلی دی او خپلې سکې خور سره یې نکاح کړې ده او بیا یې ځان سره د کور نه هم تختولی ده. ملګرو ورور په څه خبره مجبوره شو چې خپلې سکې خور سره یې نکاح وتړله او د هغې نه پسې بیا ځان سره اغوا کړله. اوس دواړو پولیسو ګرفتار کړي دي او د هغو تازه انټرویو خو هم راغلی ده چې هغو دومره غټ حرکت څنګه کړی دی. څلې ځان په شرمونو باندې وشرمولو ځکه چې دا د قیامت دا هم د قیامت یو غټه نښه ده چې اوس پر ور راپاسي او خپل خور سره به نکاح هم تړي. ملګرو که تاسو ځان د ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو بیا در سره زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو د قیامت نښې راښکاره شوي دي چې اوس څنګه ما فیسبوک کولو کړو نو په هغې باندې یو ویډیو لګېدلی وه چې هغې کې جینۍ او د هلک یو انټرویو راغلی وه. هغه جینۍ او هلک د نوخار اوسېدونکي وو او په کراچۍ کې یو پولیس والا ګرفتار کړي او بیا تانې ته هم راغوښتي وو. چې کله ته هغو انټرویو واخیسته هغه هلک نه نو هلک دا ویلي دي چې دا زما ښځه ده. بیا چې کله د هغه ښځې نه انټرویو اخیستله نو هغه ښځه دا ویلي چې د هلک زما خپل رور دی او زه د خپل رور د کور نه ایستی یم او په ما باندې یې نکاح هم تړلې ده او دا زموږ دویمه میاشت ده چې موږ کراچۍ ته راغلي وو. ملګرو چې کله ما د انټرویو کړو وکتله نو زما په ټول بدن باندې یختو دغه شو راببر شو. په ما کې سمه یر راله چې یالله د موږ کوم مقام ته روان وو. مونږ خدا خو رښتیا د قیامت نښه ده چې اوس په خپل سکر راپاسي او خپلې سکې خور سره به نکاح هم تړي. حکومت له پکار دي چې زر تر زره دغه ظالم انسان پانسي کړي. دا له مرګ پکار دی د له نوره سزا نه ده پکار په دغه قید نه دی پکار. الله مکه نن خو د نکاح وتړله سوه داسې نور نه راپاسي په خپلو خویندو به نکاحګانو تړي. الله پاک دې په مونږ حال باندې رحم وکړي. الله پاک د هرې خوراکۍ او د هر ورور عزت وساتي ځکه خو داسې معاملات جاري وساتلی شوه او په دې باندې حکومت اکشن وانه غوښتو. الله مکه دغه رنګې کارونه به موږ پاکستان کې روزانه کیږي او بیا به سبا څوک د دې مخنیوی بالکل نشي کولی. ملګرو علما کلام ولا پکار دي چې په کلي او په جومات کې بیانونه چالو کړي او یو بل ته د خور او د رور عزت وښیي چې رور سري او خور سري. ملګرو چې کله هم موږ د الله او د رسول الله نه لرو نو زمونږ په معاشره کې به دغه رنګ خلک راځي او هغوی به دغه رنګ حرکات هم کوي. الله پاک دې په موږ ټولو باندې د حیا او عزت پرده واچوي او الله پاک دې دغه انسان تباه او برباد کړي چې کوم انسان داسې غلط کار کړی چې په خپل خور باندې نکاح هم تړلی ده. السلام.